طالب دے دے چیرات یو ملا سره نو اتو ورځې تقریر یو اتو ورځې پس پکې یو بوډا وجړل ابولا غریبو کې خوشحال شو چې یاره که خیري څه اثر پې وشو تقریر خلاص شو بوډا راوغوښته چې کاکا کومې خبرې در باندې داسې اثر وکړو چې ودې جړل یاره خدای خپله ژبه کې ورته چې ملا صاحب څه پوښتنې چې نه ما خو دې واز کې ډېرې خبرې که نه چې تا باندې اثر کومې خبرې وکړو دا بریدي خفه کېږئ مه زه خپله مه بریدی تا باندې هغه اثر کومې خبرې چې ملا صاحب ورته پوښتنې یې ما کړه چې نه پرېږدم دی نه چې یاره ملا صاحب تا چې دا مسالې کړې که نه نو یې ما یو ورغومی وه ورغومی را چیلي ته وي چیلی او دې چیلو کې بعضې دا زنګلي صاحب غوندې چیلي چین نو هغې داسې دلته ګیره غوندې چې ما یو ورغومی وه غریب مړ شوی نو ما چې تاله وکتو که نه ورغومي داسې پستا ګیره وه لکه راغې ساچې ده نو ما له خپل ورغومی را یاد خدای دې خانه خرابه کړه دا ټول دې زما چې تقریر وکړو بیا مې غرقه شوه د هغې ایله په تا دا اثر وشو چې زما ګیرې ته دې وکتل نو چېرې در یاد خیال به دا هغه خلک نو زیات تر مونږ طبقم دې ادا کوشش کوو چې وروره داسې غوره غوندې خبره یو اسانه غوندې قصه یو عام فهمه غوندې قصه چې دوی دې پوه شي او دې خوشحال شي او دغه شي او صفت مې وکړي اوس دا باریکات چې د حدیث پېژندو دپاره څومره وخت پکار یا د حدیث پېژندو دپاره څومره علم پکار خفه نه شئ که تاسو کې اوس دلته یو عالم ناست دي او ما ته راپاڅي او ما ته وایي چې د حدیث متواتر ما له وما علیه تعریف ته وکړه نو شاید چې زه هم عاجز شم او د حدیث متواتر تعریف درته وکړم شاید چې بعضې ځای کې ما ګیر کړي او زه دا وایم چې زه به کتاب وګورم حدیث متواتر یا حدیث منقطع ته یا کامل تمام فقهي نظام چې دی هغه په اخبار احاد باندې ثابت دی او تو استاد اوس دا وایه چې اخبار احاد څه ته دا زه کله کله خپلو ملګرو کې چې کښېنم مونږ خو دا خوشحالي ضرور کوو چې بل شرعي نظام خدای پاک په ملک کې راوستو څه دی خدای نور هم راوستي لیکن که دې دپاره انټرویو شروع شوه چې بھئی راځئ مجسټریټي به څوک کوي شکنجدي به څوک کوي یا د سپریم کورټ چیف جسټس به څوک او دا امتحان شروع شو بیا به مونږ بیا به هغه چلي چې یو استاد له چا خط راوړو په فارسۍ ژبه کې لیکلی استاد دا لږ پړاو کړه هغه ورته کتل بچیه په دې خو نه پوهېږم پټکی چې دومره خط په سر دی او خط نه شي پړاولی هغه پټکی اوچت کړو هغه ته یې په سر کوکړو که دا خط پټکی پړاولی خو ته بسم الله بھئی پټکی نه په سر دی په خط نه پوهېږي بیا به زمونږ څه حالي مصیبت دا دی چې مونږ ته ملکی او سیاسي چسکې زیاتې پرېوتې دي چې سم زده کړي هغه هم را نه وي دا به تاسو ومنئ چې زه یو کلي ته تللی وم یو نکاح کې خطبه کې دا الفاظ راځي چې تناکحوا وتوالدوا ولو كان بالثقل امام خطبه ویلا چې تناکحوا وتوالدوا ولو كان بالقسط سقط نه قسط جوړ کله نکاح جوړ شو ما غنه تاسو کومه مولانا صاحب دا لفظ
احتیاط دے اور ساکت سوئی سوچ کولو 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 ما ته وایو زه تېر وتم ما ته وایي مولانا صاحب زه د شان ورشاه صاحب شاګرد زه 15 کاله په دیوبند کې پاتې شوم خو ډېر 15 کاله مې وشو چې دې وطن ته راغلی ما دومره موده دلي کې وما دومره موده دلته وما دومره موده دلته وم چې دلته راغلی ما زما د دوکان نه چا د یو سېډي پیسې سودا نه ده اخیستله په دې څلوېښت کاله کې د بسم الله ترجمه هم رانه چا تپوس نه دی کړی دا د جومات ملکانه ځمکه ده ټوله ورځې بس خلبي دي او غویان دي دا کرم او روټۍ خورم او تش مونځ ورته کومه نور نه دوی ته وایي او نه زه ته وایم هر څه رانه اوس بعضې جوماتونه داسې دي چې صاحب به پکې خلکو د قرآن ترجمې شروع کړي او بیا په لوډ سپیکر کې شروع کړي چې پوهېږي چې د قرآن ترجمه اردو کې لاندې صاحب لیکلی شوې ده هغې ته ګورې لکیر که فقیرې او صاحبه کې او ناست هم درته مورمړي پلارمړي دي چې نه په واو پوهېږي او نه په بم پوهېږي نه دي قرآن ترجمه شروع کول خو په جومات کې آسان دي هدایه په جومات کې د ماسپښین مانځه نه پس شروع بلکې کلو کې آخره هدایه د ماسپښین مانځه نه پس د کلو د دیهاتو خلقو ته شروع کا چې د ځمکو د لانجو د معاملاتو شرعي باریکات او شرعي پوزیشن دې کلو خلقو ته معلوم شي چې اسلام کې ځمکه به ساتې څنګه ځمکې سره به پرتو څنګه کې زمیندار سره به دې سالي اجارتدار سره به دې سالي حوالهدار سره به دې سالي آخره هدایه ورته شروع کړې درته څه چل دی زمونږ جومات کې درس قرآن کې چې کله کله را ماشاءالله ولګي صاحب حکومت یې بند کړي د قرآن درس یې بند قرآن درس خو آسان شی دی خو امیان هم کولی هسې په اردو چې پوهېږي ترجمې والا قرآن ورته مخکې کېده بس لاندې به ګوري او لګیا به زه تا ته وایم چې الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه ذلک رنبنۍ ترجمه چې کېږي ذلکا که اسم اشاره دی او د اسم اشارې مشار الیه ته دی داسې سړی ته په درس کې کېنوه ته بیا ګوره چې څه ترجمه بالا ترجمې دي او بیا لکه د قرآن ټول خلقو دنیا تباه کړه چې داسې د قرآن ترجمه ووري راوړي ځان نه د ملا بیا زوی بیا جوړ کړی هغه بیا په هر چا پر باندې متیازي کوي چې ما د قرآن ترجمه وایي خدای دې خراب کا قرآن ترجمې والے باندې په مولا کې یا په دې څه پوهېږي دا طالبان چې دا په مدرسو کې نو دا سرونه دغه چپ ته رسېدلي دي دوی چې 14 کاله صرف او نحو او منطق او اصول او فقه کې لطار نشي د دوی هغه نور نه پوهېږي د قرآن په ترجمه قرآن ترجمه ته ټوکه ده مخوف ده بله ده چې حدیث کې تصدیق چې کوم دې دپاره څومره شان پکار حدیث کې تصدیق یو حدیث کې راغلی چې سپی چې کوم لوښی ټوټه کړي هغه 7 کرتې ونیسئ یو حدیث کې راغلی دی چې سپی کوم لوښی ټوټه کړي هغه 3 کرتې ونیسئ د یو پیغمبر خپل فرمان یو روایت کې 7 کرتې او یو روایت کې 3 کرتې اوس تعارض دی بین الحدیثین د دې دوه حدیث منځ کې تصدیق وکړه دا ډېر ګران قرآن ترجمه ته لن دا تکي او دا سوالونه تکي ځان کې جذبات پیدا کوي تاسو آئنده ژوند دی او
کم کور مالک چې ویښ وي د کم ځای څوکیدار چې ویښ وي کور ډاکه نشي لوټ کولی څوکیدار او مالک دی کور یې لوټ شي قرآن تاسو وایي مشرق کم طرف ته مشرق کم خوا دی فتونی صحیح ورته صدرونو نو بسلا سره لري خپل لاسونو کا خدای بندا مشرق کم طرف ته داسې دی او مغرب ورونی صحیح کنه نو زه خو در خړم وامه نم خورمه مغرب کم طرف ته دی مغرب کم خوا دی مغرب کم خوا دی نور کم خوا پریوزي او سوال زه خو یم تیار چې زما غړي د رحمان بابا خبره ده چا ورته ویل څه کوې چې دلته پټې سترګې پروت دي هغه ورته ویل خبر نه یم چې راوستم لکه مال خبر نه یم چې راوستم لکه مال اوس مې کوم طرف ته هلته وي چې دروما لکه روم چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوړه بل پوگلاس بروتے نہ لوڑا پتہ لگی اور نہ جوارا دا مشرق سے او دا مغرب سے تاسو دې توای شغرب مغرب دا د خدای قمقل چې دی وای شغرب مغرب شغرب مغرب نه دی مشرق مشرق وای زید خطو د نوار او مغرب وای زید پریوتو د نوار دا دی مشرق اوس جنوب او شمال وایا اوس ہمارا جنوب کم پانی حالانکہ جنوب دا سے جنوب دا سے داو گورا راہو یا رہے دو گورا مشرق مغرب جنوب اور شمال دا بلور جہاد قرآن کی استاد دی پورے دفتر جو قرآن جو زیادہ تخیر چې ترجمه والا او پته ولګي بیا چې قرآن ترجمه کول څه ټوکی قرآن کې راځي رب المشرق والمغرب اشتدایا وایته دې رب المشرق والمغرب لا اله الا وکیل سورۃ مزمل دے باندې یو رب د مشرق او د مغرب لا اله الا هو بل څوک نشته مگر دا خدای دی فاتخذه وکیلا هم دا خدای کارتا دی اونیسا بل څوک کارتا دی نشته بل دې کې قرآن کې راځي رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين الله غزات سے چې د مشرقین او د مغربین خدای مشرق او مغرب هغه لومبني آیات کې مفرد دي غراغلي واحد صيغه یو مشرق یو مغرب دې آیات کې دلته تسنیه دي غراله تسنیه معنی دعا رب هغه ذات دی چې د دوه مشرق خدای دی او د دوه مغرب خدای دی اوس یو قرآن یو ځای کې صيغه پکې د مفرد راځي یو ځای کې بل آیات کې صيغه د تسنیه راځي
بلکہ بل دے کے راضی رب المشارق والمغارب کا رب المغارب سنگ دے آیا رب المشارق ورب المغارب ورب دے کے قرآن رب المشارق مشارق جمع دا مشرق جمع تھی غرب ورب المغارب مغارب جمع دا مغرب دا جمع تھی غرب رب اغا ذات تے چی دا دیر مشرقون خدای دے او اغا ذات تے چی دا دیر مغربون خدای دے یو قرآن یو دے کی صیغہ دا جمع دا یو دے کی صیغہ دا تسنیہ دا یو دے کی صیغہ دا مفرد دا قرآن نبا معلوم پتہ نہ لگی چی مشرقون یو دے کدو دی کدیر دی